بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو، زم زای چشتي موجود یم د محاله په سرحد کور نمټ مولخیل کې سورز مخ کې د دې بچنګي چې کم دی مو یو پوسټ کړو د ظهور عالم صاحب په خو وینا باندې چې د شنواز صاحب زوی دی دا سمو د مخ کې چې کم دی د هوایي ګولې باندې لګیدل او معذوره شوی دی. دا ډېر خپل ماشوم خو ګولې سره چې کم دی معذوره شوی دی بیا د چې کم دی نو په علاج باندې د په خرچو باندې د والد صاحب چې کم دی کورم خلاص شو، کورم خاص کړ د چې ساړي موړي و مکمل ختم شو شهر نواز. چونکه موږ د پوسټ کړو د ویل چیر نو هغه غټه مسله ور د والد صاحب چې کم دی د 12-13,000 روپو 15,000 روپو ډرایور دی او د کور اخراجات ډیر په سخته باندې پوره کیږي. نو موږ یو پوسټ وکړ، هغه پوسټ کم دی زمونږ دی رور ته ډاکټر جانزیب صاحب ته رسیدلی او د کتلو چونکه دوی موږ سره رابطه وکړله ډاکټر جانزیب صاحب او دا ماته کالو کې چې راز تاسو ته پیسې در لېږم او دغه ماشوم دپاره چې کم دی د ویل چیر تاسو په خپل لاس تاسو ولیوالی دا ویل چیر او دوی ته حواله کړئ. نو ډاکټر جانزیب صاحب خو لومبنی زه ډېر مشکور یم او ډېر د دې انتهایي شکریه ادا کوم چې په دې ګرمۍ کې په دې بیماری حالت کې دل تراله او دې ماشوم ته چې کم دی دا ویل چیر چې کم دی دا د خپل اړه خبر کو او یو دوه خبرې وسره هم کول غواړم چې څه پیغام ورکړي درې کتونکو ته. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. مونږ خو پیله داسې وو چې د ماشوم د هغه چې مونږ وکاتو ستاسو یو پیج باندې په فیسبوک باندې کله چې هغه مونږ وکاتو نو ما تاسو ته کال وکړو. زما زړه کې دا دغه راغله چې د دپاره زه دا بندوبست وکړم. ما تاسو ته کال وکړو چې زه تاسو ته پیسې در لېږم او تاسو دا څیز خپله باندې والئ. حالانکې تاسو ما ته ویل چې تاسو خپله باندې راشئ دا څیز والئ او ځان سره یې راوړئ، زه به در سره راشم او هغه به یې هلته کور ته ورولو. نو مونږ په دې موقع باندې اوس راللو، ده ته هم دا څیز حواله کړو د ماشوم ته. او حقیقت دی چې دا که په دې طریقه باندې زما نورو تنظیمونو والو ته هم دا خواست دی او دا دغه دی چې یو داسې طریقه کوئ چې څیز او که څوک چا سره امداد کوي چې څیز په خپله باندې هغه ځای ته رسوئ. او نورو تنظیمونو والو هم دا پکار دي چې چا نه کمې پیسې یا دغه وصولوي، چا په صحیح طریقه باندې او کوم ځای کې ضرورت وي چې هلته استعمال کړی شي. او یا دقسې څوک راغواړي او هغوی ته وایي چې ته راشه او دا کار په خپله باندې وکړو، نو دا به لږ ډېر ښه وي، حقدار ته به خپل حق میلاو شي. داسې به نه وي چې پیسې واخیستل شي او په بل ځای کې استعمال کړی شي. ډېره مننه جي. کتونکو اصل خبر دا ده چې زمونږ مقصد مین مقصد دا دی چې کوم ملګري د الله په نوم ورکړه کوي، پیسې ورکوي، شتمن خلک دي، هغوی ته زما خواست دی چې په خپل لاس باندې کو چېرې دی مسافر وي او په علاقه کې موجود نه وي، د ده به رور وي په کلي کې، د ده به پلار وي، د ده به تره زوی وي، د هغه په لاس دی هغه پیسې چې کوم دی هغوی ته حواله کوي ورکوي دي. ټیک ته زما به خپل یو فاونډیشن زه فاونډیشن چلوم، زما ډیوټي دا ده چې زه ښودنه کوم دا ماشوم دی دا ما په خپل فاونډیشن پیج باندې چې کوم دی د هغه دغه تصویرونه او هغه لیکل واچول دنیا وکته. ډاکټر جانزیب صاحب الله پاک ته ورسره ډېر ښه وکړي، هغوی راغلل او دوی ته چې کوم دی هغه ویل چیر حواله کړو. نو داسې قسم اکټیویټي چې څوک هم کوي هغوی ته زما خواست چې مهرباني کوئ په خپل لاس سره څه کوئ. الله پاک هم ښه د آباد او بریالي ساتي. مننه.